شرطیات باب د شرط باب د په بیان دی مسائل د شرطیاتو د اقسام د شرطیاتو کې اوس مولانا صاحب ماتن فارغ شو د بحث د حملیاتو نشروع په بحث دی شرطیاتو. اوس مولانا صاحب شرطیاتو بحث شروع ده. نو مولانا صاحب شرطیاتو کې مولانا صاحب وای تا مخ کې په تعریف د حملیاتو کې د شرطي تعریف هم پیژندلی، خو چون کې دا کتاب د مبتدیانو ده نو بیا یې را معات کوي، تذکره درته کوي. تذکره څه ورته وایي؟ یادونه، تذکره را یادونه. نو هلکه در یادوي چې تا خو پیژندلی دي چې شرطي دې ته وایي چې انحلال قضیتینو ته کېږي. نو شرطیه دې ته وایي چې انحلال قضیتینو ته کېږي، او چې انحلال قضیتینو ته نه کېږي بیا که مفردینو ته کېده، یوه قضیه بل مفرد و، نو دې ته بیا حملیه وایي. وایي دا خو دې پیژندلی دي چې شرطیه دې ته وایي، یا شرطیه دې ته وایي چې حکم حملی نه وي پکې، حکم تعلیقي وي پکې. تعلیقي کوم حکم ده؟ اتصال کوم یو ده؟ صدق قضیتن. دا مه هېروئ مولانا، دا هسې ګپ به یې لګوي خو قسم دی بیا به پکې ولاړ او په داسې طریقه یې زده کوي چې په مطلب یې پوه شي. نو ګورې شرطیه یا دا ده چې په ده کې حکم حملي نه وي شوی بلکې ده کې حکم تعلیقي وي. هغه بیا کوم ده؟ اتصال کوم یو ده؟ صدق قضیة عدم صدق قضیة على تقدیر صدق. دای په دا یو ځای کې خطا شوی دواړو کې لیسه لیکلي. او بل چې کومه د مولانا صاحب دا چې حکم انفصال څه معنی؟ حکم بالمنافات. هغه منافات صدقانه او کذبن وي. نو دی وایي قد عرفت معنا د شرطي چې وهي التي دا هغه قضیه ده تنحل چې انحلال کېږي قضیتینو ته. دی وایي دا خو دې پیژندل. نو چې پیژندلي دي نو څه چلو کو؟ وایي والآن اوس نهدیکا موږ تا ته لاره ښیو الی اقسامها اقسامو د قضیې شرطیې ته. اوس تا ته لاره ښیو که نه چې اوس شا به لاړ شه هغه قسم راواله هغه راواله. نو تا ته لار ښیو ونرشدکا موږ تا ته لار ښیو الی احکامک. تفنن پیل عبارت ته ارشادم راه نمودن که نه او هدایتم راه نمودن لار درته ښیو. نو فعلم ایها فتن اللبیب ای زیرک او عاقله. فطانت د لبابت نه مولانا قوي ده. فطانت انتهایی لکه هغه نفس عاقل ته وایي. فطانت بیا هغه زیرک انسان ته وایي ذکي چې سریع الفهم وي. یو نفس پویه د هغه لبیب ده چې پویه کې سرعت راغی. سریع الفهم چې ورته وایي هغه ته بیا فتن وایي. څه ورته وایي؟ ذکي ورته وایي، فتن ورته وایي. وګوره ذکي هم لیکلی ده که نه. فعلم ایها فتن وایي پوه شه ای فتنک وای ای فتن او فتن لبیب او والذکی لا ریب بشک ذکی. دا تفاولن درته وایي چې انشاءالله ذکی هغه په څه پوه شه چې ان شرطیه بشکه شرطیه قسمانی په دوه قسمه ده. یو پکې متصله ده بله منفصله ده. اما المتصله هر څه متصله نو فهي التي دا هغه قضیه شرطیه ده حکم فيها بثبوت نسبت په ثبوت یو نسبت باندې. دغه نسبت نه کوم نسبت مراد ده؟ خبر را سره کوم نه دا خو دغه ثبوت نسبت نه کوم نسبت مراد ده؟ دی وایي اتصالي تالي وایا. هلته مونږ صدق قضیتین ویلې، دلته ثبوت نسبت و. یار یو شی ده د هغې قضیې نه څه مراد و؟ تالي و که نه؟ دلته د هغه په ځای نسبت ویلی ده. ثبوت نسبت معنا ثبوت د تالي علی تقدیر ثبوت نسبت اخرى. هلته یې ویلي علی تقدیر صدق قضیة اخرى، دلته وایي علی ثبوت نسبت اخرى. نه څوک مراد ده؟ مقدم. نهار موجود ده ولې؟ طلوع الشمس دا په موجبه کې و بنفي نسبت په نفي د نسبت باندې چې تالي ده علی تقدیر نفي نسبت اخرى. دلته لیکلي دي علی تقدیر نسبت علی تقدیر ثبوت نسبت اخرى. هلکه لیل نه ده موجوده ولې؟ شمس والد ليس البتة إن كانت الشمس نو فالليل موجود. لیل
ولې نو حکم شوی د په عدم حکم شوی د په نفي د نسبت د تالي علا تقدیر ثبوت نسبت اخرى چې څوک ده شمس مقدم دی وای فی السلب دا په سالبه کې قولنا الرجال په قولنا کم كقولنا فی الايجاب ان كان زید انسانا كان حيوانا وقولنا یا لك دا قول زمونږه چې لیس البتتا وقولنا په سلب لیس البتتا اذا كان زید انسانا كان فرسا نو ګوره مثال کې صحیح ذکر کړی دی مثال صحیح ذکر کړی وای دا سینه ده کان فرسا چې زید د څه شي کله اذا كان انسانا چې کله څه وي انسان وي نو چې انسان وي داسې نه ده چې دی فرس وي نو حکم شوی ده په نفي د نسبت د تالیخ په تقدیر دی ثبوت د قضیې اخرى باندې چې څوک انسانیت نو دی وایي مولانا ثم المتصله بیا صنفان څو کلاس لري دو صنف لري متصله ولې متصله یو اتفاقیه ده بله یو لزومیه بل اتفاقیه سلم وای یو مطلقه ده هغه یو زورور سړی د ځانه پکې جوړي په نشي بده باندې یو لزومیه ده بل اتفاقیه ده بل مطلقه ده ولې زکا په مابین د مقدم او تالی کې با مابین د چا کې مقدم او تالی کې به یا علاقه ذاتی وي یا به مجرد مصاحبت وي بغیر د علاقه که په مابین د مقدم او تالی کې سو نو دې ته لزومیه وایي که علاقه ذاتي نه وه بلکې مجردې پیښه داسې وه چې دلته سړی خبرې وکړې هلته خر وونګېده مولانا په دغه عوامو کې هم اتفاقي ډېرې ځي و یاره پلاني ځای ته تلم اتفاقا پلاري سره مخامخ شوم نو څه معنی دا د پلاني مخامخ کېدل او زما د ورتللو مابین کې کوم علاقه نه وه او که ته تللی د دې لپاره چې د هغه سره مخامخ شي نو بیا دې ته علاقه ذاتي وي دا اتفاقیه نه ده هر سړی به درته خو تللی د هغه لپاره وي که نه تللی ومه خو دا مې په ذهن کې نه یو ناسه نو دا اتفاقیه ښه اتفاقیه عدم مناسبت ته وایي په عوامو کې چې د دې یو شي بل شي سره مناسبت نه وي بس یو ناڅاپه دا یا پوه شوې امیر مولا هغه منصور مولانا هغه جوروي د اوبو په نیت باندې ځمکه یو ناڅاپه ښځه ورته پکې راووته داسې ده که نه ده څه راووتله وایي چې ژوندی به وي که به نه وي قسم دی دا بېچاره اوس د ژوند غمې کوي پوه نه شو په دې باندې نه خو داسې به نه وي په صدف کې به بند دی سر یې ورته وګراونه پوه نه شو په دې باندې نه علا تقدیر نسبت تاسو پوه شوئ دا اتفاقیه ده لکه ما وایي دې په نیت باندې مې نه وه ورته هغه کړې هېڅ مناسبت یې نو ما د اوبو په نیت دا کار او خو هغه پکې راوخته نو دا اتفاقیه هغه ده نو خیر تاسو پوه شو نو د مقدم او د تالي په مابین کې که علاقه دا لزومیه د علاقه ذاتي پنځه قسمه ده مقدم علت تالي معلول یا بالعکس یا دواړه معلولین د علت ثالثه یا مقدم و تالی مابین کې ذاتی یا علاقه د تضایف دقه پنځه قسمه علاقه ذاتی ده علاقه ذاتی ده چې مقدم علت لکه ان كانت الشمس طالعه وسی الټا کړ ان كان النهار موجودا فالشمس دا دوه مثال شو دواړه معلولین دي ان كان النهار موجودا فالعالم دواړه معلولین دي د علت ثالثه چې طلوع د شمس چې علاقه د تضایف وي یعنی د یو تعقل او تصور موقوف وي په لکه زه وایم ان کان زید ابا لعمر فعمر ابنه ان کان زید ابا لعمر فعمر ابن عمر به زوی دی ما دا کوم علاقه ده پکې او چې ذاتی وي ان کان هذا انسانا فهو حیوان نو انسان ذات ده او حیوان ورته ذاتي ده او که داسې نه وه لکه ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناهقون د دې مابین کې نه علتیت معلولیت شته نه ذاتي دي نه د یو تصور موقوف ده په بس پیښه داسې وه دې ته وایي مجرد مصاحبت په وجه باندې ها دا یوه قضیه راغلې وله بلې قضیې سره دې ته څه وایي
اتفاقیه. سلم ملا صاحب وای قطع نظر دی دواړو نه، هم دی علاقې ذاتی نه نظر قطع کا، هم دی مجرد نظر قطع کا. دقت مطلق وای صورت وای مطلقانو لزومیه اتفاقیه او بل مطلقه دا معنی چې دواړو نه نظر قطع کی. ته بله مطلقه پکې جوړه کوی او ته دا د تا له مطلق نه چې نظر سکي قطع کی او که نه که دغسې مطلقه یې به ټوله ورځ دغه کو پوه نه شي په دې کوم ځای ته خبره ورسېدله. نو دی وایي ثم المتصل صنفين كان ذلك الحكم بعلاقة ذاتية بين المقدم والتالي سميت لزومية كما مر لکه مخکې موږ مرۍ نه ونیو که نه. نو دی وایي وإن كان ذلك الحكم بدون العلاقة که چېرته علاقه ذاتي پکې نه وه بس مجرد مصاحبت مجرد معنی خالی چا نه خالی د علاقې ذاتي نه. نو دی وای مولانا صاحب سمیت لزومیتا کما مر وان کان ذلك الحكم بدون العلاقه اتفاقی ورته کقولک اذا کان الانسان ناطقا بما ناطق. دا مولانا صاحب په دې باندې بدیل میزان کې یو سوال راځي خدای زای نه د بیا د شیرانو نزد کیږي بدیل میزان کې راځي بیا بغز په حاشیه کې درته وایم چې ګور دا خو دواړه معلولین دي علت ثالثه دي نه حق د حمار او نطق د انسان دواړه معلولین دي د علت ثالث چې د حکماو په نس عقل فعال دا د مسلمانو په نس الله تعالی دا ورته علت دی بیا وایي چې دا تحقیقات فلسفي دي پوه شو په دې باندې منطقیان په ظاهر النظر په بادي النظر باندې باډي النظر. نو دی وایي وان کان ذلك الحكم بدون سمیتی دي که قولی اذا کان الانسان ناطقا حمار ناطق ولا علاقه في عرفهم علاقه دي په عرف کې عبارت دي یو دي امرین نه یو دي امرین تر ډیر زدکا علاقه ذاتی یوازې دي ته نه وایي چې ما يكون احدهما علة للاخر یا احدهما علة للاخر لا على التعین یا مقدم علت یا تالی دینه دو جوړ شو او کلاهما معلولین یا دواړه معلولین دی علت ثالث وي سو شو درې او دو خارجي ووایه چې ذاتی وي یا تزایفي. وإما يكون بينهما علاقه لیکلی ده که نه وإما يكون بينهما علاقه تزایف یا په مابین د دواړو کې علاقه دي چا وي د تزایف وي. والتزایف هو يكون تعقل لاحد ما موقوف په تعقل او تصور د اخر باندې لکه ابوت او بنوت. فاذا قلت ان كان زيد ابا لعمر كان عمرا ابنه نو دې تم بیا شرط صدا ابننا يكون شرطيه متصله بين طرفيهما علاقه التزایف ده نو دې ته شرطیه دا هم متصله لزومیه ده علاقه د تزایف ده او د ذات او ذاتي د نه در اخیسته تا غم پکې راواخلا. ان کان هذا انسانا فهو حیوان. واما المنفصله هرڅ منفصله چې ده فهي التي حكم بها بالانفصال. انفصال څه شی ده بالتنافي بین الشیئین هغه تنافي په مابین د شیئینو کې موجبه وي که سالبه وي او بیا منافات هغه په دواړو کې وي صدق او کذب دواړو کې وي یا یوازې او یا یوازې په کذب کې وي زده خو ده درته که نه. نو ځکه دی وایي پس نو شرطیه منفصله په درې قسمه ده ځکه حکم بالتنافي یا په عدم بین نسبتین به په صدق او کذب دواړو کې. صدق معنا جمعان کذب معنا وی خبرې خو کوي راسه خلونه. نو كانت المنفصله حقیقیه ده ځکه حقیقه منصوب بسوی حقیقت حقیقتا منفصله هم دغه ده چې په دواړو کې منافات راشي هم په جمع کی. كما تقول هذا العدد اما زوج او فرد فلا يمكن اجتماع الزوجيت والفرديت في عدد معين. داسم نشي کېدلی چې دواړه جمع شي ولا ارتفاع. داسم نشي کېدلی چې عدد دی وي نه دی زوج نه دی فرد. وین حکم بالتنافي او بعدمه هغه په صدق کې فقط صدقا فقط جمع جائز نه وه خلوه كانت مانعه الجمع كقولنا هذا كقولك هذا الشيء اما شجر او حجر. دا شی بیا د دې جمع ناجایز ده چې هم شجر شي خلوه جائز ده نه دي شجر وي کتاب دی وي. فلا يمكن ان يكون شيء معين حجر شجر معا هو يمكن ان لا يكون شيئا منهما. وان حكم بالتنافي وصل كذبا فقط نو كانت مانعه دې ته بیا مانعه الخلوه. نور هغه په معنا عام سره ما تاسې ته ویلي وخه هغه بیا شعر تعذیب کې بیا راځي مولانا صاحب چې که چېرته حکم په حکم شوی و په منافات سره جمعا او صدقا فقط دا معنا چې مولانا صاحب کذبن به هم حکم بالمنافات وي یا کذبن به جایز وي منافات باندې وي عامې نو ګور یو منفصله معنیت الجمع په معنا خاصه سره
په معنا خاص سره کومه هو منفصله معنیت الجمع بمعنى الاخص چې حکم بالتنافي جمعا شوي فقط خلون نوي شوي خلو جائز وي یا خلون عام که خلون منافات وي یا خلون منافات نوي دا په معنا عام سره معنیت الخلوه بمعنى العام بمعنى الاخص بمعنى الاخص کومه هو ده چې حکم بالتنافي شوي په مابین د قضیتینو کې ها کذبا فقط او جمعا منافات نوي هغه بیا جایز وي جمع او یا بمعنى العام داسې وایي چې حکم بالمنافات شوي په مابین د قضیتینو کې کذبا یا مولانا صاحب هغه به منافات وي جمعنا صدقا او یا به صدقا منافات نوي دا منفصله معنیت الخلو په معنی عام سره نه ده معنیت الخلو بمعنى العام کومه وشو چې حکم شوی وي په تنافي بین القضیتین کذبا او دا بل طرف بیا عام کا بیا که صدقا هم وي او یا صدقا نوي هلته بیا جمع جایز وي نو صدقا اس هیله پرې د عامې کا وجه په دې باندې نو بیا منفصله معنیت الخلوه بمعنى العام ده دا ځکه لیک له ذهن نه تېره کوي چې بله ورځ په تهذیب او شرع تهذیب په عبارت کې درځي وجه په دې باندې چې یو په معنا اخص سره ده او بل په معنا عام سره ده دا دی وایي لکه سخت اسانه د مولانا صاحب دا درسونه خو دومره اسانه دي دي کې خو بالکل مولانا صاحب نن 3 پاڼې وایو ښه نو فلا يمكن شذوذ زوجة ورپدیم دا ويمكن ان يشاء وين حكم بالتنافي او کچرته حکم شوی په منافات سره یا په سلب منافات سره کذبا فقط نو بیا معنیت الخلوه در كقول القائل ما يكون زيد في البحر او لا يغرق دي زيد في البحر خلوه صدا او دي يغرق دي لا يغرق نو زيد لا في البحر او يغرق کې دی شي یغه ته خو خصب وای خو جمع جایز ده په بحر کې دی وی غرق دي من لا يغرق نو دی وای فارتفاعهما بأن لا يكون زيد في البحر زکه دی زيد في البحر لا يكون في البحر ده او دی لا يغرق ارتفاع چې راځي هغه په یغرقه سره راځي دا محاله ده هو ليس اجتماعهما محالا څرنګه چې په بحر کې دی غرق دی نه وي نو دی وای چې منفصله په اقسام ثلاثه سره ماته وګوره مولانا صاحب یعنی اقسام ثلاثه دا منه چې موږ په دې بل فصل کې منفصله تقسیم کړه 3 اقسام متحققه معنیت الجمع معنیت الخلو وس هر یو په دوه قسمه ده عنادیه اتفاقیه عنادیه اتفاقیه عنادیه اتفاقیه ولی مولانا صاحب وجدي حصر پکې دا ده چې دا منافات چې راغلی د په مابین دي قضیتینو کې یا بل وجه د ذات د طرفین وي یا بل وجه د مادي خاص نه وي پوه نه شوي په دې باندې دا منافات به خالی نه وي یا به په ذات د چا کې وي یا بل وجه د مادي خاص نه وي که دا منافات په چا کې وي لکه زوج او پرد وګوره دا په ذات د طرفینو کې ده که نه ده کوم چې زوج وي چې پرد وي یا انسان او حجر دا منافات دي په ذات کې ده انسان او پرس دي په ذات کې یو ناطق ده بل غیر ناطق ونه شي دي باندې دا نو دا بیا عنادیه ده او اتفاقیه دي توای چې دي په ذات ته طرفینو کې منافات نه بلکې منافات لوجه دي ماده خاص نه وي ماده خاصه داسي چې مولانا صاحب له کابل اورز می مثال درک چې د کاتب او د اسود په مابین کې منافات شته په اعتبار د ذات سره ولې په دې افریقا او په دغه علاقو کې دا ټول په دې دفترو کې لکه د بلې علاقې خلک راوستي خو دغه تورې شونډې نیولې دي او قلمونه په لاس کې وي کاتبان ونه ژبې دی باندې خو مولانا صاحب پیښه داسې وه په یو علاقه کې چې کوم تورو هغه یې په کار کې نه نیو او هغه باندې کتابت نه کاو نو کتابت یوازې په چا کاو په سپینو کاو داسې ده که نه ده نو مولانا صاحب د کاتب او د اسود مابین کې منافات راغی که نه راغی که نه څرنګه چې په هغه علاقه کې یو سړي ته ګوته ونیسه چې هذا الانسان اما یکون کاتبا او یکون اسودا یا به کاتب وي یا به اسود وي نو د کاتب او د اسود مابین کې منافات راغی خو د ذات په اعتبار منافات ده که نه دی یو مادي بس پیښه داسې وه په هغه علاقه کې چې یاره تور سړي ته کتابت نه ورکو نو دا مولانا صاحب کومه هغه د منفصله ده
اتفاقیه. نو دا اتفاقیه په دروي واړو کې وچلوه، حقیقیه کې مانعت الجمع کې او عنادیم په ټولو کې وچلو. شپږ قسمه نه شو. سلم ملا صاحب وایي 9 قسمه ده، هغه په دې کې مطلقه جوړه کړې. که په ذات طرفینو کې منافات وي عنادیه، که د مادې او که قطع نظر وي بیا مطلقه ده. نو هر یوې درې قسمه کړی، نو 9 قسمه دې کې جوړ کړي. هغه کې په متصله کې 3 جوړ کړي، نو ټول 12 قسمه دي. بیا چې موجبه او سالبه یې کې پسې نو 24 قسمه نشوي پوه لکه. نو دی وایي فصل منفصله باقسام ثلاثه قسمان عنادي واتفاق. عنادي چاته و عبارت ان يكون فيه التنافي بين الجزئين لذاتهما، او اتفاقيه عبارت تدين ان يكون فيه التنافي بمجرد الاتفاق. پیخه داسې وه نور د ذات په اعتبار باندې منافات نو. ما ته وګوره مولانا صاحب لږ ما ته دا نه منو بسونه ټول په هغه کې دي. ما ته وګوره دا نه ختمېږي. ګورې مولانا صاحب وایم یې خامخا. نو مولانا صاحب چې کوم موږ په اعتبار د موضوع سره تقسیم کاو په حملیه کې څو اقسامو ته م کړی؟ شخصیه مخصوصه، طبعیه، محمله. خو دمایه خو ونه خو مونږ وویلې، تاسې هم پکې ووایي چې په طبیعت حکم شوی خو من حیث او من حیث العموم والا طبعیه ده، او بله محمله متاخریه او بله محصوره نه وه. 5 قسمو اقا تقسیم دلته وس کوي، خو 2 خبرې یادې کوي. هغلته تقسیم په اعتبار د افرادو سره، دلته به په اعتبار د تقادیرو سره. مولانا صاحب کوم افراد چې په حملیو کې دي، په حملیو کې افراد چلیږي، په شرطیو کې د افرادو په ځای باندې تقادیر وي، نو هلته حکم په چا باندې شوی و؟ دلته حکم په چا ده؟ تقادیرو باندې. نو دلته تقادیر په شرطیه کې داسې دي لکه په حملیه کې افراد، نو تقادیر په شرطیه کې داسې دي لکه افراد په چا کې؟ حملیه کې. وس هلته دې څه ویلې؟ که چېرته حکم په فرد معین شوی و شخصیه، که په ټولو افرادو شوی و کلیه، که په بعضو شوی و جزیه، دواړه محصوري دي. او که په افرادو حکم شوی خو کمیت پکې نو بیان شوی محمله. دلته به اوس داسې وایي که حکم شوی و په تقدیر معین، په زمانه معینه کې چې ان جئتنی الآن، آن که وس راغلی اکرم کا زبستا عزت وکم. ان جئتنی الآن نو په تقدیر معین باندې حکم شوی. دقه ته مولانا صاحب دی څه وایي؟ شخصیه وایي. دقه مشروع شرطیه شخصیه ده، ولې حکم په زمانه معین او په تقدیر معین باندې حکم شوی. او که حکم په تقادیرو شوی و حکمیت د افرادو پکې بیان شوی و دې ته محصوره وایي. او که حکم په تقادیرو باندې شوی و خو کمیت د تقادیرو پکې نو بیان شوی، دې ته محمله متاخریه وایي. محمله قدمایه او طبعیه نه جوړیږي په شرطیاتو کې، چا کې نه جوړیږي؟ او په حملیاتو کې جوړېدل. ولې؟ وای په حملیه کې په جانب د موضوع کې 2 چیزاست. په جانب د موضوع کې څو شی دي؟ لکه کل انسان کاتبون کې د انسان په طرف کې څو شیان دي؟ یو د انسان مفهوم د چې حیوان او یو مصداق ته چې د افراد دي. صحیح ده که نه ده؟ نو که د افرادو نه نظر کټ کې څوک به پاتې شي؟ مفهوم هغه کلی به پاتې شي. او که د کلی نه نظر قطع کې حکم به په افرادو باندې شي. نو مولانا صاحب پیغه کې دي چې طبعیه او محمله قدمایه جوړوله په چا کې؟ حملیه کې. نو نظر د قطع کول افرادو نه که نه؟ د چا نه د نظر قطع کول؟ افرادو نه. چې افرادو نه نظر قطع په طبیعت باندې حکم، یا طبیعت من حیثو یا من حیث خو د افرادو نه د نظر قطع کاو. نو دلته خو مولانا صاحب تقادیر داسې دي لکه افراد، او مولانا صاحب دلته به بیا نظر قطع کوي له چا نه؟ تقادیرونه. او شرطیه چې شرطیه ده په تقادیرو سره شرطیه ده چې نظر دې قطع کړو شرطیه نه پاتې کېږي. یاره پوه نه شوئ په دې باندې مولانا صاحب؟ نو مولانا صاحب په شرطیه کې تقادیر داسې دي لکه په حملیه کې افراد، او هلته دې چې طبعیه جوړوله نظر دې قطع کاوله افرادو نه که نه؟ دکې چې طبعیه جوړوي نو نظر به قطع کوي د چا نه؟ تقادیرو نه. او دکې نظر قطع کولی شي تقادیرو نه. ولې؟
ځکه بیا شرطیه نه پاتې کېږي چې هو نظر قطع کې له تقادیرو نه بیا شرطیه نه پاتې کېږي. تاسو پوه شوئ؟ نو دی وایي زه فقط دلته څو قسمه جوړېږي پکې 3 شخصیه محصوره مهمله متاخریه. نو دی وایي چې اعلم انه کما ينقسم الحمله الى الشخصيه لکه څرنګه چې حملیه ته شخصي محصورې ته مهملې ته ګوره دلته 3 قسم راوړي دي. كذلك شرط منقسم کیږي الى هذه الاقسام الا ان القضيه تبعيه لا تتصورها هنا. قضيه تبعيه دلته نه متصور وجه مې درته ویلې ښه حاشیې لیکلي بیا یې ګوره پکې. ثم التقادیر په شرطیه کې په منزله د افراد باندې دي په حملیه کې. نو بإن كان الحكم که چیرته حکم په تقدیر معین باندې وو. تقدیر معین څه معنی دا عطف تفسیر ده. ووضع خاص په وضع خاص سره زمانه خاصه نو سمیت شرطیه شخصیه لکه ان جئتنی اليوم یا ان جئتنی الان اکرمک. وان کان الحکم که چیرته حکم په ټولو تقادیر د مقدم باندې سمیت کلیه لکه كلما كانت الشمس كان النهار موجودا وان كان الحكم على بعض التقادير كان جزئيا كما في قولنا قد يكون قد چې په مضارع داخل شي تقلیل پیدا کوي. قد يكون اذا كان شيء حيوانا كان انسانا وان ترك ذكر التقادير که چیرته متروکو ذکر د تقادیر کلن او بعضا څه معنی حکم په تقادیر شوی خو کمیت پکې نو بیان شوی کلن او بعضا كانت مهمله دیته مهمله متاخریه وي لکه ان كان زيد انسانا كان حيوان که چیرته دا چیرته د تقادیر معنی ده. که چیرته زید انسان شي کان حیوانن سبی حیوان بی. نو مولانا صاحب دانه د سیاله که ټول چیرته که بازی چیرته په نجم دې باندې حکم پکې په تقادیر مطلقه باندې شوی که نه دا نشته پکې. نو دی وای پسون په ذکر اسوار شرطیات الکه وسالکه ته د بدا هغه په څه پیژنې چې دا محصوره ده او دا په څه به پیژنې. نو دی وای اسوار دا یاد کړه ډیر ضرور ده. سور دی موجبی کلی په متصله کې لفظ دی متا مهما کلما. نو ګور یا د تاسو اما بعدو په کراغه کرانه غي نو اما بعدو کومه قضیه ده. اما بعدو کومه قضیه ده شرطیه محصوره او شرطیه متصله موجبه کلیه. نو مولانا صاحب محصوره موجبه کلیه ولې ده ځکه سور دی موجبی کلیه ده پکې ولې اما په اصل کې سو نو مهما په موجبه کلیه کې راځي. لفظ دی متا دا مهما دا کلما دا په منفصله کې دائما ټکای دا دائما هاذا العدد اما زوجنا پر والسور دی سالبی کلی په متصله او منفصله دواړو کې ليس البته دا والسور دی موجبی جزئی فيهما په دې دواړو کې مولانا صاحب چې په دواړو کې ليس البته دا نو بیا به فرق پس سره کوي. کچیرته او اما پکې راغلی منفصله ده او کفا پکې راغلی و ان او فا ليس البتة ان كانت الشمس طالعة فن. صحیح شو مولانا سے اوشوي نو دی وای لکه دا خبره کوي منفصل ليس الب وسور دی موجب جزئی په هم دواړو کې مولانا صاحب هغه قد يكون قد چې په مضارع داخل شي د وسور دی سالبي جزئی په دواړو کې قد لا يكون وبادخال حرف السلب او حرف سلب داخل کا په سور دی ایجابي کلی باندې. دی وای ولفظه لو شماره وان وإذا لو إن إذا ګوره ورته لو كان فيهما آلهة إن كانت الشمس إذا كانت الشمس طالعة دا اسوار دی مهملی متصلی دی دی چا دی متصله مهمله. نو تب مهمله په متصلاتو کې پس پیژنې که اینی په سر کیو إذاو لو نو تو وای چې دا څه دي مهملی دي. او دی وای و اما و او اما او پل انفصال دا په مهمله منفصله کې راځي. نو دی وای تجیو په اهمال دا په اهمال کې راځي. نو دی وای طرفین د شرطیه طرفین سوق دی مقدم او تالی. نو مقدم او تالی خو بالفعل قضیه نه دي ابل ورس په بدل میزان کې تیر شي ولې په قضیه کې څه وي حکم وي. او دلته خدا ان او پا ادوات شرط او جزا چې پراغله نو دی خالق له حکم وس په اطراف کې څه نشته حکم چا تراغی بین تا. نو ان كانت الشمس طالعة والنهار موجود معنا بدیس کوي چې وجود النهار متصل دا لطلوع د شمس سره. نه دلته حکم شو ګوره نه دلته شو مینسته حکم راغی څنګه به وایي وجود النهار
متصل دا آفرین که لزومیه وا نو وجود النهار لازم ده لچا سره نو مینس کې به حکم کوي وجود النهار لازم ده لطلوع الشمس وجه مولانا صاحب نو دی وای مولانا طرفین دی شرطی آنی چې مقدم متعلی دی لا حکم فیهما حین کونهما طرفین په هغه وخت کې چې دی طرفین ګرځي خو بعد التحلیل یمکنو ودی لید مولانا صاحب ورسته دی تحلیل نه دا نه د ضرور چې بیا دی عین قضیه شي خو چې کله تحلیل پکې وکي بیا ممکنه ده چې وس دی سو ګرځي قضیه وګرځي بعد التحلیل تحلیل خو پیژنې کنه چې ان او پاترینا لری کی بس الشمس طالعه بپاتش والنهار موجود يمكن ان يعتبر فيهما حكم نفترفاها وسط طرفين اما شبيهتان بحمليتين او متصلتين او منفصلتين او مختلفتين عليك پتابان دي لازم دي را باسل دي امثله نزك وای وای چې کلم فارغ شو دي بیان دي قضايا او دي ذکر دي اقسام اولیا ثانویا نو پحان لنا وای پخان لنا نو پحان لنا قریب شوا نو پحان لنا قریب د دې موږ لپاره ان نذكر شیئا چې مولانا صاحب موږ سکو ذکر کو من احکام هذه احکام دي قضايا او هغه احکام درې دي کنه دي نو فنقول موږ وای چې من احکام هذه احکام دي قضايا او یو تناقض دا او عکوس دي عکوس دلته جمع ما فوق الواحد مراد ده ځکه دوه عکس دي یو عکسي مستوي بل عکس نقیض نو احکام ټول شو درې تناقض عکس نقیض نو دی فلنعقد امر بالام فلنعقد من دی وتړو لبیان هادي بیان دی احکام لپاره فصولا چند فصول ونذكر من دی ذکر کو فيها په دی فصول کې اصولا چند قواعد قاعده به ذکر کو نو التناقض اوس مولانا